أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجاثیہ 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې په هغه خلکو باندې رد دی او دا خلکو د پاره زجر دی چې کوم خلک دا عقیده لري چې کوم خلک شریعت د پاره خدمت کوي بشریت باندې عمل کوي نو دا خلک او چې کوم د شریعت نه باغیان دي د دوه یو شی دی په یو طرف باندې تلي او دوی وایي چې بس د دوه وزن د دوه ژوند د دوه حالات انجام یو شی دی نو دې کې دغه خبره تردید دی او په 18 نمبر کې د سورۃ عنوان ذکر شوی او چې تاسو د شریعت تابعدار شئ او د شریعت په مقابله کې د اچا ممانه د خپل خواهشات او ممانه د بل چا ممانه نو دې ځکه کې اوس په خلکو باندې رد شو چې کوم خلک او شریعت باندې عمل کوونکي د شریعت لپاره قرباني کوونکي مهنت کوونکي او بل درته کې لوپران باغیان فاسقان فاجران یو شانتي غني وجدا یو شی نو دا خلکو باندې رد دي او د خلکو لپاره زواجر رټنی دي. الله تعالی وای ام حسب الذين آیا ګمان کی هغه کسان نجترحوا السيئات چې کوي ګناونه سیئات هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت مخالف او نور ځکه نه کوته منکر هم ویل کېږي ان نجعلهم جمع وګرځو دی لره کلذین پشان د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وعمل کوي نیک یعنی آیا د دې خلکو دا خیال لري چې نیکان خلق او فاسقان فاجران به یو شان تک شي الله مو یو شان تک یو شان به وګرځو یو کس په ټول عمر د دین لپاره خدمت کوي عبادت پکې مهنتونه وکي قربانيان وکي او بل ترته به انسان په بغاوتونو کې سرکشو ګناونو کې خپل ژوند تیري او د الله پرای کې په ژوند تیري او انجام بردوانو غنی یو شان کې شي الله وې د سې ګمان کوي چې سواء محیاهم چې برابر د ژوندون د دوانو ومماتهم مرګ د دوانو ساء ما يحكمون ډیر بد د اغج دی په سره کړی دا د سې په سره کول ډیر بد دي چې څوک د دین لپاره مهنتونه کوي قربانيان وکي او بل سره د دین مخالف او دشمنی او د دې بخیال دی چې د دوانو ژوند او مرګ یو شان کې دي حالانکه دوانو ژوند او مرګ د اسمان او زمکه فرق دی د نیکانو خلکو ژوند د الله تعالی په اطاعت کې تیریږي او د الله تعالی پر رضا کې تیریږي الله تعالی دغه ژوند قبول او منظور دی نو هغه په یوځ کې الله تعالی دوی له اطمینان ورکړي د زړونو بیا دغه شان دی چې مرګ چې کله راشي نو د نیکانو خلکو ته د مرګ پټین کې بشارتونه ملایويږي په مقابله د فاسقانو فاجرانو کې چاغید ژوند هم د سکون نه خالی عمل هم د شریعت نه خالی مرګ هم دې د عذاب پرشتي راشي سخت یاره ولور کې دمکیانه ولور کې نو په هیڅ صورت باندې دوانه فریقین برابرې دي نشي. وخلق الله السماوات والارض الله تعالی پیدا کړی د اسمانونو او زمکه بالحق د بار د ظاهر ولو د حق هم دغه مخکنی مسالې وضاحت دي چې د شریعت تابعداري دي د پاره وکي چې زمکه او اسمانونو هم دي د پاره پیدا شوی د حق واضح شي او حق هم دغه شریعت او د اسلام تابعداري ده ولتز او د پاره چې بدله ملاوي شي کل نفس هر یو کسته بما د هغه څه کسبه چې د کړي وهم لا یظلمون او د خلکو به ظلم نه کیږي زمکه او اسمانونو کائنات پیدا کېدل مقصد دا چې حق واضح شي او دویم هر کس د خپل عمل بدله ملاوي شي عمل بدله به کله ملاوي قیامت کې ملاوي په دنیا کې پورا بدله ملاوي دا ممکن نه دي ځکه راغي وضاحت مخکې من کړی د قیامت نه نو په دنیا کې د څه وایي چې انسان ډېر ظلمونه او جرمونه کړل پارس کې وسل مړی کړي او بیا اسلامي نظام دی راونی وو د قصاص هم کسر هم ته کړ نو بیا هم دا سو مړی کړی دي نن مې مړی په سر باندې پاتې شو دی په سر کې قصاص هغه نن مې سبوس کې نو دغه د برج باندې کېږي نه چې بیا د سر وهي نو دې لپاره قیامت پکار دی او د ژوندون پکار دی چې باغ کې دغه سزاګانې چې غستل ممکني نو قیامت خامخه ضروری دی ابدي وجبانی د دنیا او اسمه کې اسمانونو پیدا کول یو مقصد دا دی چې هر کس د خپل عملونو بدله ملاوي شي. افرأيت من اتخذ الهه هواه دا هم زجر دی هم تر رد دی په هغه خلکو باندې چې هغه خپل نفس په غلامۍ کې ژوند تیري ژوند د ګناوونو سرکشي د آرام خوري نه ډکتي او بیا هم دا سړی ځان د سي غني چې نظر مسلمانانو نه کانو خلکو شان د سړی الله تعالی ما او بخيو زمونږ د کانو خلکو معاملې یو شان کې دا نو دې ځکه دا خلکو باندې رد د خلکو د فار رټل دي الله تعالی وای
افرأیت آیت لیدل دی من اتخذ الهه هغه سړی چې نیولای دی خواهش خپل هوا خدای خپل د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی چې خواهش د سوي نو د خدای حکم یې غني همغه شانتي کوي او د الله حکم ته سره ګورینا واضله الله گمراه کړی دی علی علم سره د علمنا یا بخپل علم کې گمراه کړی دی وختم علی سمعه او مهر یې لګول لري د غوګونو باندې نو سمې خبري نو د غوګي خودره ته جوړلې او نه غوګونو کې راضي وقلبه بزرد د باندې چې کوم خبره وامر خو زلزلې نه راخلي قبلې نه ځکه مهر په لګیدل د ګناونو وجعل او غرزول دي على بصره د بستر کو باندې عشاوتن فردي فمن يهديه نسوک بو ته هدایت کوي من بعد الله اذا الله نورستا افلا تذكرون آیات سو نصیحت نه قبل وي نو مده ذکر کې دا هغه گمراهانو فاسقانو ذکر شو چې کوم خلق د الله تعالی بغیرم کې گمراه دي او د هغوی د ګناوونو بغاوتونو سرکشو په وجه باندې الله تعالی د هغې نه د هدایت توفیق مکمل اوچت کړی دی اوس د دوی غوږونه زړونه سترګې د سره کار کوي نو پیدا ورته نشي کولی نو هغه سړی چې الله بې لارې کې الله ګمراه کړي الله تعالی د ګمراه کولو بې لارې کول نه وروسته به څوک نصیحت وکړي څنګه سمې لارې ته راشي مطلب دا دی د خلکو د هدایت توقع کول دا ممکن نه دي چې ممکن نه دي دغه خلک د خپل نفس غلامان دي د خواهش غلامان دي د دې د سره منی او د شریعت منی نو هغه 18 نمبر چې کوم آیت کې کوم عنوان تر شوی دی هغه عنوان طرف ته ورته دغه شو تایید شو چې دغه عنوان تابعداري دغه عنوان باندې عمل وکړي او دنیا کې د فاسقانو پاجرانو گمراه خلکو د سره منی فاسقان پاجران پیژنګلو ډېر آسان کار دی داغه حرکتونه کړهوړو تیر تاریخ مطالعه کوي ګوره هغه نه اندازه ورګه چې کړي د سینې دي کړي یو خو اسې افسانې دي درو قصې دغه نه اتی کټ تاریخي شواهد باندې د خلکو تاریخونه راوخت چې دا سړی سنتر شوی دی هغه سنتر شوی دی دې سکی هغه سکی په حال دې کردار څنګه دی د حق په مقابله کې د څه کردار دی د حق او حق کې مبارکي د باطل په مقابله کې د سمره سرګرم د سمره تیز دی په دغه حواله سره خلاصه را جمع ک په خپل باندې په سره وکړه آسان کار دی لکه په دې دنیا کې په هډ خلک د تشتر اسلامي تحریکونو په نوم باندې کار کوي خو چې همیشه د لپاره باطل دا چتی کې نو د فساد کې ولاړی او بغړو خسته نمونه باندې ژوند دی او چې کله حق په کوم ځای کې سر پورته کوي او د حق आवाज پورته کوي د اسلامي نظام د اتفاق او د وحدت د سیکولریزم کمونیزم او د باطل نظامونو نو د غزګین به د سوالات او اعتراضات ختميږي نو شپور د اعتراضات سوالات او بدګمانه را ولاړی د خلکو دغه خلکو باندې بس دغه تاریخ نه اندازه ولګوي چې دا سوق دي د کم ځکه نه دي او داو باندې سره خطا نشي نو بده وجه باندې همدغه مضمون چې کم کس خپل نفس او خواهش غلام دي هغه نفس او د خواهش غلامی وګوره مطالعه کې معلومه کې او د خلکو د سره ماوره بس د شریعت تابع وقالو دی بویل ما هي ند د ژوند الا حیاتنا الدنيا مگر ژوند زمنګ دنیاوی دی نموت چې موږ مړ کیږو ونحیا او موږ کې ځنی کسان را ژوند کیږي وما يهلكنا عمل در نه وجني الا الدهر بغیر د زمانه نه زمانه وجني وما لهم بذلك من علم الله وینشتر دوی د پاره بدی خبر باندې علم انهم الا يظنون نه دوی مگر صرف ګمانونه کوون کړي نو آسماني کتاب رهنمایي نشته رضان لګیا دي دا د عربو خلکو به بل طبقه باندې رد دي چې دغه طبقه په هر دنیا کې بډیرو وس خپل ریاستونه لري او دغه خلک د سوچ لري چې الله تعالی د وجود نه منکر دي او دوی وایي چې دا کم حالات یریږي څوک راځوند کیږي او څوک مړ کیږي دا کار زمانہ په خپل باندې گردش کوي او زمانه د گردش تر داسې کیږي چې بس مړ کیږي څوک ژوند کیږي څوک خوشحالي کوي څوک خفه کیږي څوک بیماری کوي څوک روغيږي دا د زمانه د گردش ته وجنه د خلکو ته دهریان ویل کیږي او دغه همدغه خبر د امام قرطبي رحمه الله چې کوم تحقیق کړ دغه همدغه خلاصه ده چې په انسان باندې کوم احوال تیریږي د احوال نسبت زمانه ته کې زمانه د څه وکړه زمانه خراب شو زمانه سم شو نو وای ک د ځینو اعمال او ځینو کارونو نسبت ک زمانه ته کې ګټورو زمانه ته کې خو ځوړو صورتونو باندې انسان به د اسلامي حدود نه بار کی کافر کیږي د باره کې امام قرطبي رحمه الله یو حدیث هم ذکر کړی دی چې کله به دهریانو باندې صحابه بد احوال رالو نو زمانه ته به کنځري کوي چې یا خبيثه الدهر او داسې الفاظ به استعمالول چې پرید زمانه او خوشي الفاظ به ویل نبی رسول الله خلق منه کوي ګوره تاسو به زمانه ته کنځل نه کوئ دغه خود دې خو چې کوم مسلمانان د زمانه ته به کنځل نه کوي ځکه چې پاین ان الدهر ځکه چې په خپل باندې زمانه یم د کارونه زکه د زمانه نه کوي کم کارونه چې دی په زمانه وراړي د زکه
جدوی زمانه ته کنزر کې نه کنزر چاته زی لہذا کنزر بر سره نه کوي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې دغه ځکه کې د حدیث خلاصه ده چې الله وایي زمانه دې مطلب نه لري چې الله تعالی په صفاتونو کې یو صفت زمانه دې څه نه ده، بلکې الله تعالی چې کوم کار کوي او کوم اختیارات ور سره دي نو خلکو دغه کارونو دغه اختیاراتو نسبت زمانه ته کوي، حالانکه دا کار دغه اختیارات د زمانه سره نشته، د الله تعالی سره دي. په دې زمانه کې د دهریانو سره کوم ریاستونه دي، چاینا دی، شمالي کوریا دی، روس دی، او بیا به نور جنوبي ایشیا کې ډېر ملکونو کې نورې منډې چولې. هندوستان کې د خپل تحریکونه دي، د کانګرس په نوم باندې ډېر شته، افغانستان کې د خلقیانو په نوم باندې شته، پاکستان کې د نشنلیانو په نوم باندې د خلک کار کوي، د پی ټی ایم په نوم باندې کار کوي د خلک شته دي. او دی اوس په دې وختونو کې چې کله افغانستان کې امریکایانو په خپل ماته وخوړله نو پاکستان کې د قادیانیت سیلاب را برسېږي، ځکه د خلکو قلار نه کینی کمخ جنگ نه نو د پیسې په وجه باندې سرد جنگ روان شي، پټ جنگ روان شي، عقاید باندې حمله روان شي. او چې کله د قادیانیت ته مخه کړل خوارجت عروج شروع شو، چې کله خوارجت فتنه ناکام شولې نو بیا قادیانیت له هوا ورکړه او ډېر غټ زور یې واغس. چې کله قادیانیت فتنه ناکام شوله ډېر حد پوري نو اوس چې کوم دی نو دهریت لري بیا هوا ورکړه. کالجونو یونیورسيټو کې او دغه شان کې سوشل میډیا او نور مختلفو ذرایعو باندې د الله تعالی د وجود د الله تعالی د وجود نه انکار روان. او د هم تحقیقات شوي دي چې زمونږ یوازې د صوبه سرحد په دې لږو کلونو کې چې تقریبا د 2012 نه واله د 24 پورې 18000 ځوانان یا 25 یا د 18000 پورې معلومات صحیح دي چې 18000 ځوانان سره د خیبر پختونخوا پښتانه ځوانان چې د پښتنو بچي دا مرتد شو د الله تعالی د وجود نه منکر شو په کوم ځای کې په کالجونو کې یونیورسيټو کې او دا شی روان. به هر حال باندې اوس نوې پیتنا چې کوم مقابله وکړ دغه موجوده زمانہ کې هغه د دهریت ولا پیتنا د خر د الله تعالی د وجود نه منکر شي، آسماني کتابونو نه منکر شي او د بالکل یو حیوان درنده جوړ شي، لکه څنګه چې چریان د جسپی خوري پښوګان خوري، شمالي کوریا والا دی، فلپاین کې شته دي، دغه جام روسیان دي چې خور مور نه پیژني یو ګنده ماحول دی. دغه عقاید د لپاره نشریات دلته کې هم شروع شوي دي. دغه د لپاره چې کوم دینو په دې زمانہ کې په اردو ساده ژبه کې دغه ټول لپاره خه معلومات چې کوم دینو دنیات نوم یو رساله د کوم امام مودودی رحمه الله په حالات باندې لیکل او ردی خلکو چې کوم منګړه د ځوانه سره ټوټه پوټه شیطاني سوالات جوړ کړی دي، هغه سوالات تفصیلی جوابونه کې موجود دي چې د دې په نبی خبره تور پکې دي. بس